السلام علیکم. نن هم پر چنار کې شټر ډاون کوم هړتال دغه شروع دی. هغې ورځې په بګن په مقام کې دهشتګردۍ حملې کې څه کوم 43 کسان شهیدان شوي وو. هغه په غام کې هغه په سوګ کې 3 ورځې سوګ اعلان شوی و. پرون جنازې چې کوم هغه دفن کې، نن یې 2مه ورځ دی. نن هم ټول کاروباري کوم مراکز دی هغه بند دی. غم کوم فضا دی هغه دلته ټول خلک سوګوار دي او دې سره سره دغه کوم خلک دي هغوی دا وینا هم کوي څه 43 کسان کوم شهادتونه شوي دي. حکومت ته پکار دی چې هغو خلکو په خلاف د کاروایي وشي او دغې د دهشتګردۍ حمله کې څوک هم انوالو دي هغه ته د پکار دی سزا میلاو شي. نو نن 2م ورځ دی، ټوله کاروباري مراکز کوم دي هغه بند دی او نن تقریبا 43 په دین دی چې پر چنار ټل کوم مین روډ دی هغه هم بند دی. دلته کوم خلک دي هغه هم محصور شوي دي. اوس هم اپر کورم ته څه قسم ته آمد و رفت نه کیږي. هغه د وجې دلته کوم خلک دي هغه ډېر زیات تکلیف کې هم دي او د حکومت یوازې ما دی چې پکار دی دوی ته د روډ کوم تحفظ دی هغه د هم ورته یقیني کړي او روډ د هم کلاو کړي. او دین علاوه نن په علاقې کې ټول تعلیمي ادارې بند دي. څومره سکولونه دي، کلیجونه دي هغه هم بند دي. هغه سره سره 4G انټرنیټ خاصې سسپینډ شوی دی، خو د نور کوم انټرنیټ سرویس دی هغه کې هم سپیډ کوم دغه ډیکریز شوی دی او کوم سپیډ دی هغه کم کړی دی.